مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې ولې یا رسول الله په جهنم کې موحدین چې د الله وحدانیت مني یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله ولا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا دا په جهنم کې یې پاتېږي د الله رسول ته و دا سیستا یو ورځ به جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام پر جهنم تیریږي چې تیریږي د جهنم د اور څخه به غږ راځي یا حنان یا منان علما فرمایي دا د اسم اعظم څخه دی ته چې هر دعا کوي دغه وایي یا حنان یا منان الله ستا دعا بیا نه ردوي الله ستا دعا قبلوي خامخا جبرائیل امین علیه السلام به ډېر تعجب وکړي چې دا څوک دی په جهنم کې چې د حنان او منان چیغې وایي نارې وایي جبرائیل امین علیه السلام به راشي د الله رسول فرمایي تر عرش لاندې به پر سجده شي الله پوښتنه ځینې وکړي جبرائیل سر راپورته کا دی چې سر راپورته کړي ورته وبه وایي خیر دی ورته وایي جبرائیل امین علیه السلام چې یا الله داسې پر جهنم را تېرېدم یو ډېره ناولاده مې ولیدله وای څنګه وای داسې غږ مې واورېد د یا حنان و یا منان دا دواړه د الله نمونه دي یا الله مهربان رب یې پر ما رحم وکړه الله په ټولو خبرو خبر دی یا الله رب العزت داسې یو سړی د جهنم په اور کې الله ورته وفرمایي ورسه جهنم لره مالک ته ووایه د جهنم چې کومه مشره داروغه بلل کېږي د جهنم چې کوم چا په کنټرول کې دی مالک فرشته نمیږي نیم د فرشتې دی ورسې ورته ووایي د جهنم دروازه ور وټکوي چې ور وټکوله مالک راوځي ورته ووایي چې داسې الله فرمایي داسې هغه یو سړی په جهنم کې دی هغه راوباسه دی به خپل حال ورته وایي داسې را تېرېدم پلانی مالک به ولاړ شي چې ولاړ شي وګرځي حالانکې پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته نه ده دا د جهنم هر ډبره هر لوټه داسې پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني را بسې وبګرځي هیڅ شی به نه پیدا کېږي بېرته به راشي جبرائیل امین علیه السلام په دروازه کې ولاړ دی ورته وبه وایي زه خو ولاړم ما پسې وکتل ولکه یا د ډبرې پر کېدی یا د اوسپنې پر کېدی یا د انسان پر کېدی داسې اورونه لګېدلي بیا دومره لاندې د الله رسول ناست دی وخت یو شي غږ غوږ جبرائیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله دا غږ دی واورېدی ول و دا چې شو نه یم په خبر ویلې ول د نن څه 80 کاله مخکې جهنم ته یو شی وغورځوئ نن یې اخر پای ته ورسېدی 80 کاله حالانکې د مځکو د اسمان مابین 500 کاله لار د الله رسول فرمایي د اسمانه څه سار شی راوغورځوه د جهنم د اور یوه ټوکړه ماښام له به راورسېږي د الله رسول فرمایي 80 کاله دومره جوور دی دومره لاندې دی دومره پایه نه دی معلوم 80 کاله والله خالي و تا ته د ښکاره کوم چې خپل امت ته کیسه وکړه بیا به مالک ورته وایي چې ولکه یې د ډبرې درک معلومیږي یا د اوسپنې درک معلومیږي یا د انسان درک معلومیږي څه وکړمه جبرائیل امین علیه السلام به بیا راسي د الله دربار له بیا پر سجده سي الله پوښتنه ځینې وایي چې تا سړی راوستی یا نه مې دی راوستلی الله په ټولو خبرو خبر دی ولې دې نه دی راوستلی هغه ولې یا الله مالک ویل زه پسې وګرځېدم د ډبرې و د اوسپنې و د انسان فرق نه راته ښکاره کېږي دومره ورونه دي الله ورته وفرمایي ورسه پلانۍ شله پلانۍ وادي پلانۍ کډۍ پلانۍ پرده تر هغه لاندې دا جهنمي پروت دی جبرائیل امین علیه السلام راشي بیا به دروازه ور وټکوي بیا به مالک راوځي خیر هغه وایي الله ما ته اډرس راوښوي پلاني ځای له راورسه چې ورسي دا مالک وګرځي کډیان هغه ځایونو پردې مردې چې ورغلی هلته یو سړی پروت دی چې پروت دی دغه لاسونه او غاړه چې د دې ته به زنجیران ورچولي بیا دغه رقم پښې او د ده سر ته به زنجیران ورچولي دا پروت دی بس دا وایي یا حنان یا منان یا حنان یا منان دا مالک چې ورسي دی داسې راکشې کې چې راکشې کې خالص ماران او خالص لړمان که کله کله موږ ته نه یاده مځکه کې یو شی پټ کړی چې راویې بس څومره خاورې و ډبرې و چیږې پر لګېدلي د وایي زه چې راکش کړمه دغه به دا ماران لړمان به ګرده جین لیرې سي زه چې دویمه جټکه ورکړمه
دغه لاسونه به اخلاصي پښې به اخلاصي سي هغه غاړه به اخلاص سي نو به زره روان چې روان یې کما نو رای ولما جهنم د باندې جبرئیل امین علیه السلام ته پلاس ورک جبرئیل امین علیه السلام روان د جنت په دروازه کې یو نهر دی نهر حیوان بلل کیږي دلته چې کوم سید جهنم راوتلی دا بدلته لمبیږي چې ولمبي دی هغه سوځلوالی او خرابوالی او توروالی به ګرځي ورکسي چې ورکسلو د الله دربار لبي راوي الله پښتنه جنو کې هغه ناره تا وهلې وای و ما وهلې ول ما تعالی نبی دراسته ولې ولو نبی وتا ته ویلو چې پلانې کار کوو پلانې مکو ولو پلانې ګناه ستا په یاد وای وو پلانې غلط کار دی په یاد وای وو ولې دې کوي دی ورته ی الله ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما څه غلطي سوي ده زه ډېر ګناهګار یم نو وس الله ورته وفرمایي زه څه وکړم دی ورته وایي الله تا زه راویستم زما امید هغه دی چې ته بخښلو والا ذات ما به وبخښې ته ما وبخښه یا الله زه ډېر په عذاب وم ډېر په سخت عذاب وم الله رب العزت په فرشتو ته وفرمایي تاسو ګواه اوسئ ما پر دې سړي رحم وکړئ ځه په مخه دې ښه سوی ولاړ سه جنت لره دا په یا حنان یا منان به دا سړی د جهنم راوځي چې کله ذکر کوئ سبحان الله الحمد لله الله اکبر یا حنان یا منان یا حنان یا منان په دعا کې وایي یا حنان یا منان صحیح سلو نو لہذا د ازما استا ایمان به ما وتا یو ورځ العیاذ بالله نعوذ بالله که جهنم در ولاړ شي مؤمن بیا به الله دغه ایمان په خاطر د جهنم را باسي د یا حنان یا منان په خاطر به الله د جهنم را باسي الله دې موږ د یا حنان او د منان په خاطر د جهنم وساتي الله دې د لا اله الا الله محمد رسول الله په خاطر د جهنم وساتي کوم چې موږ قربان او عاجزان تیر سوي دي خدا نه خواسته هغه په قبر کې په عذاب دي په جهنم کې د جهنم په ور سوزل کیږي یا الله د هغه پر ځای موږ دا وایي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دغه لا اله الا الله محمد رسول الله په خاطر هغه د جهنم د ور اخلاص کې د یا حنان یا منان موږ د هغه پر ځای وایي یا الله موږ قربان عاجزان ډېر مسلمانان ګناهګار تیر سوي دي یا الله د دې تور په برکتو هغه د جهنم د اور اخلاص کې خیر الله دې ویل او د قبول منظور وکړي الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول